أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. د مولا معرفت حواله سره نن ایمو تاسو څلورم نشست دی. د معرفت علماو درې قسم ذکر کړي دي. هغوی نه اول څه کوم دی هغه د علم الیقین. مثلا یو انسان خبر شولو چې په لنګي غره څټ کې اور لګېدلی دی، دا یو معرفت یعنی صرف خبر شولو. نو موږ تاسې ته هم پکار دی چې د مولا په باره کې پکار دی علم حاصل کړو. دویم څه کوم دی هغه عین الیقین دی. هغه اور چې هغه په باره کې دي صرف اورېدلي وو چې په لنګي غره څټ کې اور لګېدلی دی، لاړلو هغه اور یې خپلو سترګو سره ولیدلو، دا عین الیقین دی. یعنی دا غیا د معرفت یو قسم دی. موږ تاسې ته پکار دی چې د مولا دومره علم حاصل کړو مولا په باره کې چې هغه خپلو سترګو سره وکسو. اما دریم څه کوم دی هغه حق الیقین دی. هغه اور چې هغه د سترګو سره لیدلی و هغه اور ته ځان واچوي، یعنی هغه اور رنګ کې ځان رنګ کړي، دا غیا یو معرفت دی. یعنی کوم حقیقت دی هغه ته ځان ورسولو. نو موږ تاسې هم پکار دی چې د مولا رنګ کې رنګ شو. تاسې کربلا شهداو ته سترګې وغړوئ. علما داسې ذکر کوي، علماو داسې لیکلي دي چې کربلا شهداو کې د هغه فتحه نه لګېدله چې دوی کې اکا چوک دی، غلام چوک دی، صحابي چوک دی، زوی چوک دی، ورور چوک دی. ویلې ټول دی مولا حسین رنګ کې رنګ شوي وه، ټول دی مولا حسین کردارو کې او مولا حسین افکارو کې رنګ شوي وو. یعنی مولا څه ویله هغه یې ټول منلي وو او مولا څه نه منع کړي وه هغه یې پرېښلي وه. نو موږ تاسې ته هم پکار دی اصل معرفت دا دی چې موږ تاسې ته خپل مولا خپل اکا چې څه ویلي دي پکار دی هغه باندې عمل وکړو، او چې څه نه یې منع کړي وو پکار دی هغه پرېږدو. لکه څنګه یو عالم ته یو کاسرچي ورته یایي چې هغه غواړم چې ای مولا معرفت ماته حاصل شي، څه وکړم؟ نو هغه ورته یایي چې کوم یو کار چې ته کوې هغه کار په باره کې اول ځان سره سوچ وکړه. چې کله سوچ د ځان سره وکړو داسې سوچ وکړه چې آیا مولا د دغه کار باندې خوشحالیږي ده که خفه کیږي ده. که مولا ور باندې خفه کیږي پکار دی چې هغه کار ته چی کړي پرېږدوي، او څه که مولا ور باندې خوشحالیږي پکار دی هغه کار ته وکړي. دې سره تا ته معرفت حاصلیږي. خو دوستان عزیز هغه کسان چې هغوی ګناهانو کې مبتلا دي، ځینو ګناهانو کې مثلا زه به سندرو اورېدلې نه وایم، ځنه سړي ته څه ته وایي چې د سندرې ما واوره، هغه یې چې دې سره د ما زړه خوشحالیږي. نو موږ به داسې وایو چې بندی خدا هغه ګناه چې هغې سره امام خفه کیږي وایي تاسو سره زړه څنګه خوشحالیږي، ډېره د افسوس خبره دی. دعا کوو چې پروردګار عالم د موږ تاسې ټولو ته د مولا معرفت نصیبه ګرځولی کړي. وصلی الله علی محمد و آله طاهرین.